غم نشته. داسې سوچ ته چې زه به واده کوم او په ما به داسې غټ امتحانونه راځي؟ هېڅکله مې هم داسې سوچ نه و، خو بس د قسمت خبرې دي ټول ارزه او نه بس قسمت کې چې سي هسپتال ته چې بوزي او تلل د ډاکټر علاج دغه راشي ورځ نو بس تکلیف جړه فریادونه ټول چې خدای په کم ځای نه بدله مونږ پیسې را پیدا کوو کم ځای کې بس سوال کوو چې دا روغ شي ما ستا دپاره به زه زړې چپړې مو ګرځوم شلېدلې کپړې به مو ګرځوم خو بس ماته د صحت پکار دی چې دا روغ جوړ شي. هېڅ څه مې د نه دي خپل زغم هر څه په زړه باندې زغمم خو ده ته ما څه نه دي ویلي چې یا داسې چل دی صاحب مجبورۍ د لاسه مې 15 د لسیز خرڅ کړی که په 15 مې اخیستی په 1000 مې د خرڅ کړی خو د ده صحت زما په کار دی هېڅ څه ته مې دغه نشته دی خو بس زما دا ده چې د ده دپاره د علاج دپاره هر څه دغه وشي هر څه مې وله د 7 میاشتو ناوې او بیمار خاوند دغه خوراکې د خپل خاوند دپاره د خپل جهیز ټول سامان چې کوم وله مور پلار کړو هغه یې خرڅ کړ. اوس دغه پښتنه خور ویډیو ته روزي د یو ډېر ښه خاندان سره تعلق ساتي خو وي تشه جیبه ته مې دښمنې. ګرانو کتونکو دی د خاوند غوڼ فایل دی د کینسر شیان په مرض کې اخته دی او انتخایي ځپلې شوي ینګ ځوان او واده وشو د هغې نه پس په دې منځ کې اخته شو دغه خوراکې وله قربانۍ کوي. اوس دې ویډیو ته راله ډېره ګرانه ده. خورې دا ته ووایه چې خاوند عمر به یې څومره بس 25 سال به یې داسې 26 څه څه دې ورله وکړل په دې 7 میاشتو کې خو به تا په یو لوی امتحان کې ته تېره شوې دې ول ټول خرڅ کړل ټول مې والا د کور سامان خرڅ کو او کم واشنګ ماشین کم درس کارپېټه پورې د کور ټول سامان مې والا خرڅ کړل بلکې دوی دونه مخکې نه بې وسه او بې عصري وو چې دوی سم مانه داسې نه و کړی بس دغه ما چې کوم مور سامان ټول هر څه مې والا خرڅ کړل. زه ورته وایم چې دا روغ شي ما ستا دپاره به زه زړې چپړې مو ګرځوم شلېدلې کپړې به مو ګرځوم خو بس ماته د صحت پکار دی چې دا روغ جوړ شي. هېڅ څه مې د نه دي خپل زغم هر څه په زړه باندې زغمم خو ده ته ما څه نه دي ویلي چې یا داسې چل دی یا دا خفه کېدو ده ویل نه هېڅ هم مه دغه کوه ما په خپله راواغېستو او خپل واشنګ ماشین که مې په 10 اخیستی مجبورۍ د لاسه مې 15 د لسیز خرڅ کړی که په 15 مې اخیستی په 1000 مې د خرڅ کړی خو د ده صحت زما په کار دی هېڅ څه ته مې دغه نشته دی خو بس زما دا ده چې د ده دپاره د علاج دپاره هر څه دغه وشي هر څه مې وله خرڅ کړي دي هېڅ څه هم دغه هم نشته. داسې سوچ ته چې زه به واده کوم او په ما به داسې غټ امتحانونه راځي؟ هېڅکله مې هم داسې سوچ نه و خو بس د قسمت خبرې دي ټول ارزه او نه بس قسمت کې چې سي دا روغ جوړ شي زما هېڅ هم نه دي په کار کنې ښه خفګان به راتلو داسې نه چې نه به راتلو خو بس ما وایي چې د ده علاج پې وشي ته زما هېڅ هم نه دي په کار. اوس ته دې ویډیو ته رووتې که نه لکه ستا یو خاندان دی کور دی دغه دی نو خلکو ته څه وایې؟ بس زما خلکو دې ټولو ته دا خواستی چې ښه خاندان او ښه د فیملي نه به خلک ښه دغې به چې بېوسه شي او مجبوري شي نو بس دغه ته بوځي. زما اوس دې میډیا والا ته دا خواست دی چې زه دې میډیا ته راووتم دوی دې اوس مهرباني وکړي زما د خاوند دپاره چې کم دغه کېږي زما د خاوند علاج ترلاسه شي دې دپاره چې کم وس او کم دغه بس پوره مدد دې زموږ سره وکړي چې زما د برای مهرباني چې لکه زما د خاوند سره پوره لاس او کردار ادا کړي. کله به یې دا سوچ چې دا زه به ویډیو ته هم راځم؟ هېڅکله مې دا سوچ نه و خو بس چې مجبوري انسان ته پېښه شي هر څه بس کوي نو کله چې هسپتال ته بوځي پیسې نه وي نو څه کوې؟ ډېره مجبوري هسپتال ته چې بوځي او تلل د ډاکټر علاج دغه راشي ورځ نو بس تکلیف جړه فریادونه ټول چې خدای په کم ځای نه بدله مونږ پیسې را پیدا کوو کم ځای کې به سوال کوو یو خو دا کم سامان چې هغه خو مې وله د حده پورې خرڅ کړل هېڅ دغه نشته اوس د زړې علاج دی دا وشو دا هم لا نه دی شوی دا دغې وله ورکړي دوایانې ختمې دي هېڅ دغه نشته بس اوس دا پیسو دغه دی که سبا پیسې الله راوستي نو سبا ته یې نه پرېږدو واپس به ډاکټر له لاړ شي ټوله شپه ورته ناست یو دغه تکلیفونه دي تېرېږي پې او بس ټول بدن یې زخمي دی او پړسېدلی او د شپې سخته هر تکلیف به د باندې راشي خو بس مجبوري شي نو مجبوري شي. ګرانو کتونکو د دغه خوراکې د دغه پیغلې د دغه ناوې دغه ارمان دغه خواهش دغه ستاسو نه تمه امید چې دغه خپل خاوند دا علاج وکړي او معاشرې له یو لوی عبرت هم دی سبق هم دی چې دغه خوراکې
کومه قرباني ورکړه خپل ارمانونه یې خپل خاوند له د 7 میاشتو کې دننه خرڅ کړل خو چې کله مجبوره شوه پیسې ختمې شوې وروڼو ورسره دې سره کومک وکړو هغه خاوند کور یې ډېر زیات غریب دی نو د هغې نه پس چې کوم دی نو ویډیو ته راغله نو ګرانو کتونکو زموږ ایزي پیسه نمبر دی 0333 590 5250 ستاسو یو روپۍ د دغه رور او د دغې خور د سر سوري جوړېدی شي ضرور مدد وکړئ ډېر مننه